बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कोم تاسو ورو جوړ او خوشاله استئ او تاسو به ګورئ A to Z الیکټرونکس یوټیوب چینل. دوستان نن تاسو لپاره موږ یو بله ډېره زبردسته ویډیو راوړله چې تاسو څنګه کولی شئ چې د واشنګ ماشین موټر په کمې طریقې سره او بس ریوینډینګ کوي. نو انشاءالله مکمل طریقه به ته په دې ویډیو کې ښو چې د دې څو چکرې دي، کم تار په دې کې موږ استعمال کوو، نو د هغې ټوټل فارموله چې کوم دا به ستاسو ته زه په دې ویډیو کې ښیم. نو راځئ زموږ سره ویډیو وګورئ. انشاءالله که ویډیو مو خوښه شوه نو زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. نو فسټ اف آل تاسو دا ولډي نه موږ پرمه واخیستله، بیا د دې چې کوم پرمه ده نو هغه ده 1 سے 4 لکه دوه په منځ کې خالي او دې به مې پرمه والی. بیا به دې شی وکړئ، دې له به تار راوړئ 25 نمبر سلور، دا موږ په سلور کې جوړو. 25 نمبر تار دی او د 25 نمبر تار نه دې چکرې دي 80 160 وړوکي له 80 او دې غټ له 160. نو دا بالکل په واشنګ ماشین کې اکثر 26 27 تار راځي، خو دا موټر چې کوم دی نو دې ډېر زبردسته موټر دی، سره ډېر هم کولاو دی او سپیکر یې غټ دی، نو هغې په وجه به دې کې تار هم پھیړ لګي او چکرې کمی وي. نو اکثر داسې چې یاره 90 180 دغه شان چکرې راځي که نه، خو دا موټر چې کوم دی دې تار پھیړلی او سلاډ یې هم غټ دی، نو ډېر زه بهترین کار کوي. نو انشاءالله په دې فارموله تاسو موټر جوړوئ نو ستاسو موټر به د سوځېدو کار بیخي نه کوي. نو انشاءالله زموږ سره دا ویډیو ټوله طریقې وګورئ چې دا په کومه طریقه باندې موږ جوړو. نو انشاءالله ویډیو زموږ سره اخره پورې وګورئ پوره ډیټیل سره، انشاءالله ډېره فایده به تاسو ته وشي. راځئ زموږ سره. دا زموږ سره د رننګ کویلونه پوره شو او سټارټینګ او رننګ بالکل د دې چکرې چې کوم دي دا سیم ټو سیم یو شان دي، صحیح ده، او پیچ هم یو دی. دا زموږ سره بالکل پوره شو. دا به پوټه باندې پریس کوي چې تاسو ته بل کویل په اسانه سره په دې کې ور پریس شي. د دې لاولې کنیکشن چې کوم راځي نو دا ځان سیټ راولي، صحیح ده. بیا به ستاسو ټول د هر یو کنیکشن به دا شانولی نه شي چې تاسو یو کنیکشن د یو الټه سیده لکه دا قصې پکې نشته، صحیح ده. بالکل عام ساده کنیکشن دی او ساده سیټ کنیکشن راوستل دی، صحیح ده. دا زموږ سره سټارټینګ کویلونه چې کوم دي هغه هم پکې ور شروع شو. دا په دې طریقه به د سټارټینګ کویلونه ور اچوو. دا بل په وړوکي به د دې وړوکي کویل چې کوم دی هغه راپاسه ورشي او دا دغه سره غټ کویل چې کوم دی نو دا به د تش سرعت کې راشي، صحیح ده. ډېره ایزي او اسانه طریقې ده، انشاءالله هېڅ هم پکې نشته دی. کوشش کوئ چې په پیل کې اکثر زموږ کاریګرونه پوټه یا پسشي باندې نه پریس کوئ، په لاس پریس کوئ نو دې سره سلور خو بیا ډېر زیات نازک وي نو سکریچ شي، د هغې په وجه بیا موټر چې دی هغه کراس کېږي، نو دې سره غټ احتیاط کوئ، صحیح ده. انشاءالله بس دا زموږ سره سټارټینګ کویلونه هم پوره دي. ویډیو ما تاسو لپاره لږ شارټ کټ کړی ده، خو لکه داسې چې موږ تاسو ته صرف مطلب دا دی چې فارموله او طریقه ته در وښو، نور دا ویډیو خو بیا ډېره زیاته اوږده کېږي، د هغې په وجه باندې موږ ویډیو لږه شارټ کړې ده. ښه دې له بیا تاسو داسې شی وکړئ، دې سیده یو کاغذ بوله کټ کړئ، د دې کراس کاغذ چې دی دا د دې سم غټ کوشش کوئ چې دا تاسو نه پکې تار وار نه وړي، صحیح ده. دې لپاره دا کاغذ موږ ورکړو، د هغې نه بعد به بیا دا کاټن کوي. په دې طریقې سره به دا ټول بیا کاټن کوي، صحیح ده.
دا زموږ سره ګوره یو سیټ کاټن شو. اوس دلته راځو کنیکشن د دې په کومه طریقه دی. دې له به هم تاسو ته کراس دا کاغذ په دغه طریقه ورکوئ. بیا د دې کنیکشن چې دی بالکل ساده کنیکشن دی. صحیح ده. ګورئ دې طریقه کنیکشن یاده کړئ چې کوم زموږ ورونه نوي دي. ګوره د دغه کویل نه ما غټ کنیکشن راواغستو او د دې بل خواته کویل د غټ سره مې میلاو کړو. صحیح ده. بیا به د دې کویل چې دلته کوم وړوکی پاتې شوی دی د دې کویل وړوکی ما راواغستو او د دې بل کویل د دې وړوکي کویل سره مې میلاو کړو د رننګ وړوکي کویل سره. صحیح ده. دا دې چې وشو ګوره بیا دلته زموږ څخه غټ کنیکشن پاتې شو. دا غټ په راوالي او د دې بل غټ کویل د کنیکشن سره میلاو کړو. نو بالکل دا عام ساده کنیکشن دی. سیریس کنیکشن دی ساده. په دې طریقه باندې تاسو ته رن سټارټینګ هم کنیکشن کولی شئ. دا غټ او غټ میلاو شو. بالکل ایزی او اسانه طریقه ده. ساده کنیکشن دی. دا بیا زموږ سره وړوکی میلاو شو. دلته اوس راځو ګوره زموږ سره څلور کنیکشنې پاتې شوې. د دې نه مونږ دا دوه کامن کړو. دا دوه به راوالو یو بل سره به یې میلاو کړو. نو هغه نه به زموږ سره کامن جوړ شي او دا دوه چې کوم پاتې شو دا زموږ سره کپسټر شو. ګوره دا یو کلر چې کوم دي یو د سټارټینګ یو د رننګ دا یو کلر دا زموږ سره کپسټر دپاره شو او دا تور چې کوم دی دا کامن شو. صحیح ده. انشاءالله په دې کې ډېر بهترین کار کوي. پاور زور د واشنګ مشین چې دی نو هغه ډېر زیات برابر وي. صحیح ده. سریه 26-27 نمبر تار کې چې کوم موټر جوړ شي نو هغه یو مسله دا وي چې هغه بیا ډېر زیات ګرمایش کوي او لوډ هم دومره نشي برداشت کولی. صحیح ده. نو دې له بل په صحیح طریقه سره وارنس چې کوم دی هغه هم ورکول پکار وي. انشاءالله ستاسو موټر بیا بالکل سوځېدو کار نه کوي. صحیح ده. دا اوس ګوره مونږ چې کوو دا شین چې کوم دی دا کنډکسر ته لګي او دا بل مانی رنګ چې کوم دی دا هم کنډکسر ته لګي او دا تور چې کوم دی دا کامن تار دی. صحیح ده. دا اوس چې کوو بالکل برابر دی. بالکل ښه زبردست زور دی. انشاءالله په دې فارموله باندې موټر جوړوئ. بالکل کامیاب فارموله ده او زموږ په خپل هم استعمال او تاسو هم استعمالوئ. صحیح ده. نو بس انشاءالله دا وه زموږ د نننۍ ورځې ویډیو. که زموږ ویډیو هم خوښه شوي نو زموږ چینل یې ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ او د راتلونکي ویډیو پورې په الله سپارم. د الله په امان.